قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه او كما قال عليه الصلاة والسلام. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې په الله او په ورځ د آخرت باندې ایمان لري فلیکرم ضیفه نو دی د خپل مېلمه اکرام وکړي. اکرام څه ته ویل کېږي؟ د اکرام معنی څه ده؟ نو ملا علي قاري صاحب فرمایي چې د اکرام لومبۍ معنی دا ده چې دی د مېلمه په راتلو باندې د خوشحالۍ اظهار وکړي او دی د مېلمه سره په خوش مزاجۍ سره ملو شي. دویم اکرام دا دی چې 3 ورځې پورې به دی د طعام ورکوي. په لومبۍ ورځ به دی د خپل وس مطابق د تکلف نه کار اخلي، لږ تکلف به کوي په طعام کې، ښه طعام به ورته ورکوي. په دویمې او په درېیمې ورځ باندې د هغه طعام به ورکوي کوم طعام چې دی په خپل کور کې خوري او خپل ځان دپاره تیار کړی. او په درېیمې نه بعد 4م او 5مه باندې که دی پاتې وي نو که دی ده ته طعام ورکوي نو دا به د ده د طرف نه صدقه وي.